کله خفه کله خوشحاله کله غمونه کله فکرونه کله سوچونه نن په دې زموږ د پښتنو په نړۍ کې زموږ په خاوره باندې ډېر سخت ټیم ده بدامني ده بدخوري ده سیاسي عدم استحکام ده پښتنو دغه تکلیف وخت چې د موږ د تاسو کوم اسلاف دي پلار نیکه هغو تاریخ خدا راغلی ده چې د ظلم جبر تکلیف بدماش غونډه ته داسې درېدلي دي لکه غر خو نن پښتانه زه نه پوهېږم چې په پښتنو باندې دا ډر څرنګه غلبه کړې ده نن موږ سره زیاتوب هم لګیا ده زه معافي غواړم د نورو پارټیو کسانو نه زه سیاسي تقریر نه کوم خو یوه خبره درته کوم هغه خلک چې کوم ګوره دا عمر څومره پاته د 50 کالو تسلو 10 کاله مو پاته دي 10 کالو بعد باندې سره مرګ هم راځي نو که چیرې په تکړه توب په تورې په ننګ باندې مرګیا راشي نو دا مرګیا د یو بېګره توب مرګیا نه ډېر ښه نه ده چې کوم نن پښتون لاس نه جنډه نیسي پښتون په کور باندې هغه پرده ماتېږي د پښتون جلسې ته نه پرېږدئ او پښتون سرټیټه ګرځي دا کوم پښتانه دي دا کوم پښتانه دي دا زموږ غیرت دا ننګ دا پښتو مجسله زه درته یوه خبره کوم خیبر پښتونخوا ته در روان یم کنونشنو پاره او جلسو پاره چارسدې به شروع کوو مردان ملکند سوات تر ډیخانه پورې بجو که سرونه مو ماتئ که سرونه مو ماتئ که وژني مو په خدای قسم په دغې پښتونخوا په سیمه باندې به جنازه به خپله پرېږدو خو ښځتوب به نه منو